बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कोहार्ट सेगमेंट कंपनी او دا په بابری بانډه کې چې کم تاسو وی چې دا فلټریشن پلانټ دی دا غي بزلک کریکشن وکم ما د مشرانو سره واس دا خبره کول دا آرو پلانټ دی ریورس اسموسیس پلانټس دي چې کم منرل واټر د کمپنیانه رغی او پلانټ لګولې د اغه پلانټس دي پرون منګه خپل ټیم راوړیو د ایکسپرټس د لیب نه نو دلته کې چې کم وب چیک کړی شوې د اغه لیول 8 TDS پلس او د هیومن کنزمپشن د پاره دا لګ ډینجرس لیول دی سو وخت چې دا وبو په دې آرو پلانټ کې پروسس شي نو دا هغه TDS چې دی هغه چې کم ټیکنیکل خلک دی هغه ته په دې باندې بالکل آگاهی وي چې دا 2.5 ته منګ راکوس کو او دا چې دا وبو صرف فلټر نه دی بلکې دا تاسو وګڼئ چې په دې کلی کې دا 2 پلانټ شری دا به منرل واټر خلکس کی منرل واټر تاسو ته پته ده چې 1.5 لیټر اوبه چې دی هغه تقریبا په 60-70 روپۍ باندې په بازار کې خرڅیږي نو دا یو بنیادی شی دی ټیکنیکلی که تاسو وګورئ الله پاک د انسان د وجود کزیمه چې اوبو له شیپ ورکړی دی او انسان یې ترخ کړی دی نو په دې کې زما خیال دی چې څه ایگزیجریشن نه دی نو دا اوبه چې دي دا بیسیک ریکوایرمنټ دی او دا چې د دې د کنزمپشن د دې TDS سره ان شاء الله د دې علاقې د خلک دی په خپل فرق محسوس کی چې د دې معدې د دې وجودونو به ان شاء الله وده کوي او دا د دې نوې کول د پاره هم چې د دې بونه د سکل شروع کی نو ان شاء الله چې دلته به بیماریاں هم کم شي او دا یو ډیر ښه پروجیکټ دی دا یو صدقه ده دا ان شاء الله چې یو کال نیم وچلیږي نو دا به ان شاء الله چې دیوته دا پته ولګي چې د دې په وجودونو کې به ډېر ښکلی پازیټیو فرق راشي او د هغې نه علاوه دا ده چې کم زموږ سره د بابری بانډې کمیټۍ والا دي نو د دې مشرانو سره موږ همیشه په مشوره باندې کار کوو دا یو بنیادی د اوبو دا مسله چې دا یو انټرنیشنل لیول کې ډېر زیات خلک د دې نه افیکټ کېږي او دا د بیمارو جړ دی چې څه وخت یې ګنده اوبه غلی څکي نو بیماریانې چې دی هغه دومره وده کوي چې د هغې بیا کنټرول کول مشکل وي نو دا یو بنیادی ضرورت دی صفا اوبو او انشاءالله چې په دې کلي کې دا پرووایډ شي نو زما خیال دی دا 2 پلانټونه چې دی د دې کلي ضرورت هم پوره کولی شي او که د خوا و شانه څوک راځي او اوبه ترې وړي نو د هغو ضرورتونه به هم پوره شي دا یو ډېر ښکلی پروجیکټ دی صدقه جاریه ده او زه مبارکي ورکوم د دې کلي خلکو له او په خپله زه د کوهاټ سیمنټ نماینده یم خو زه د هغو هم شکریا ادا کوم د منیجمنټ چې هغو یو داسې ښکلي پروجیکټس کولاو کړو چې د خلکو د صحتونو به انشاءالله وده کیږي او ډېره فایده به خلکو ته دا تقریبا 4 میلیون پلس په دې باندې 5 میلیون پلس تقریبا ټوټل خرچه پې راغلی ده خو د دې سره سره رور خبره دا ده چې یو سیستم خو ولګي خو د هغې مینټیننس هم بیا ضروري ده د دې دپاره انشاءالله موږ د دې کلي نه د هر پلانټ دپاره کسان اغستی دي هغه ټیکنیشنز دي د هغو به ټریننګ څه وشو او څه به کېږي هم دا خلک به په دې حجره کې په دې ځای کې ناست د دې مینټیننس به کوي او د دې حفاظت به کوي او هغه خرچه چې کېږي هغه به هم انشاءالله چې د فیکټرۍ د طرفه کېږي او دا مینټیننس چې دی دا ډېر ضروري دی نو انشاءالله دا سیستم چې دی چې د دې مینټیننس کېږي نو هوپفولي دا به په ډېرو کلونو ته انشاءالله دا وچلیږي او ډېره فایده به خلکو ته نن چونکې د افتتاح ده د دې واټر فلټریشن پلانټ د کلي کې د ټایم 2 واټر فلټریشن پلانټ کوهاټ سیمنټ ټاون سره د اناګوریشن ده کم تاسو خبره وکړه چې اوبه به څومره ډیلی کنزمپشن وي دا 1 آور کې 2000 لیټر پر آور د دې کیپیسټي ده د پلانټ 2000 لیټر پر آور اور دا چونکې سولر بیسډ ده نو ډے ټایم دا به کنټینیوټي سره چلیږي د لیمټ نشته دا مطلب 2000 لیټر پر آور دا د کیپیسټي دا 2000 نه بره خو چونکې نشي کوي خو دلې کوم کنزمپشن دا هغه دوره زیات نه ده 1000 لیټر به وي چونکې دا به 6-7 غنټې چلیږي ډے ټایم کې
نو دې حساب سره چې وګورئ ایزیلی 5-6 هزار لیټر پر ډے او داسې دا یو بل واټر فلټریشن پلانټ دا دې کلي کې نو دا ډیلی چې اوورال ایوریج اوور نو 10,000 لیټر پر ډے دا ایزیلی اکموډیټ کوي شي ان شاء الله دا دوا پلانټونه دي یو چونکې کوهاټ سیمنټ د کلی پریمیسز کې دا یو واټر فلټریشن پلانټ التم دا دینه پہلا مغلزی نه دا خلق فیسیلیټیټ کیدو او دینه علاوه د مو کوهاټ سیمنټ په دې باندې ډېر شکر گزار یو ولې چې یو دا پلانټونه نه دي انولی 2017 کې کوهاټ سیمنټ مو کمیټي سره یو اګریمنٹ کړو چې هغه کې د کلی کې اور سراوندینګز ویلیجز کې دا 20 ملین روپیز انول دا خرچ کړي دا د هغه چې کوم بجټ دا هغه وا حصہ ده ٹھیک شو دین علاوه کلی کې سولر لایټس انسټال کړو ایڈجسټنٹ ویلیجز کې سټریټ پیمنٹ یې وکړو جوماتونه سولر کړو تقریبا 3 جوماتونه سولرایز کړو تقریبا 8 کیلو واټ والا نو دا یو ډیر ښه اقدام ده اور د فیکټری چې کوم علاقې کې ترقی چې موږ غنو چې یاره چې ته انډستری ولګي نو هغه ځکه ترقی راځي هم دغه ترقی ده او چې الله مو امید ده چې دا به نورم د سیخه اقدامات خلی خاص طور باندې مو شیخ اعزاز صاحب شیخ عمر صاحب ډیر کرنل اجمل صاحب کفایت صاحب چې سی ایس آر منیجر ده مو دو ډیر شکریا ده کوم چې دو د سیخه اقدامات خلی د بیماریانې جړ چې دا د معدې ولا دا وبدي نو چونکې دا وبو ولا یو ډیر ښه دا مو ډیر اپریشیټ کوو ویلی چې اوبو نه بغیر ظاهره خبره ډیر غاټ نعمت ده او دوره سټنډرډایزډ اوبه لکه څنګه منرل واټر کرنیل صاحب خبره تاسو ته وکړه نو امید ده چې داسې نور پروجیکټس هم دو لانچ کړي او ټولو نه اهم خبره چې دې څوره کارونه کیږي دا د کمیټې په مشاورت انپوټ مو ورکوو آؤټپوټ تاسو ګورو دا مخکې کې آؤټپوټ ده چې کوم فیکټري مو ته آؤټپوټ راکوي نو ان شاء الله جنازګاه باندې هم کار شروع ده هغې کې هم فیکټري تعاون ده دا مین روډ باندې تاسو ګورو ان شاء الله دغسې نورو کارونو مو هیله لرو چې دوی به کوي